نو موږ او تاسو به په خپلو کورونو کې زما عزتمندو اول نمبر کې اطاعت، د خپل مشر خبره منل، د خپل مشر اطاعت کول، کاغه خواخه دا کاغه سر دی کاغه پلار دی کاغه مور دا که زما عزتمندو یو رزم تا نه چې کوم دی مشر وي د هغې خبره منل. بیا وګوره په دې کورونو کې څومره خیرونه برکتونه راځي، څومره خیرونه برکتونه. نن په هر کور کې زما عزتمندو بې اتفاقۍ نه دي، جنگ جګړې دي، بدنیتۍ نه دي. د دې اثرات زما عزتمندو په بچو باندې هم غورځېږي، په محله کې هم غورځېږي د دې اثرات. یو د الله د نعمتونو شکریا، د الله هر نعمت په شکر باندې استعمالول. د الله هر نعمت زما عزتمندو بیا وګوره چې الله دا نعمتونه زیاتې که نه زیاتې، وی ګرانه ګرانی ده. په دې وخت کې الله طرف ته سړی متوجه شي، خپل اخلاق درست کی. عائشہ بی بی فرمائی پورا زندگی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما پداسی انداز کې نه دی کتلی چې د الله د رسول مبارک تندې چې کم دی راچولی شوي او په تندې باندې غصې اثرات وي، نه جنا. پورا زندگی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ باندې به مسکراهټ و، خندا به وه. نو ښکلي اخلاق. وی دل برائے فروخت، په یو رکشه باندې لیکلی دل برائے فروخت، قیمت ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول. نن زمنګ په خلو کې زما عزتمندو خوږه خبره نشته، نن د یو بل نظارېدل قربانېدل نشته. نن په هغه اجره او بیټک کې به راجمع شو، زما عزتمندو هغه تذکرې به هم کولې، هغه ختمې شوې. هر سړی موبایل کې اخته دی، هر سړی یو ټینشن کې دی. هغه پخوانی وخت غریبي به وه، یو بل نه بازار او قربانېدلو. اوس ټول د دنیا سپي ځان نه جوړ کړي وي. زما عزتمندو رشته دار ورته د سړي بچی نه ښکاري، رور به ورته د سړي بچی نه ښکاري، پلار به ورته د سړي بچی. دا صرف دا پیسه او دې پیسې فرعون کم ځای ته ورسولو، ابو جهل کم ځای ته ورسولو، نمرود کم ځای ته ورسولو. قسم پر رب العالمین زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زما محترم په کمې زندگی کې چې د الله پاک بندگی نه وي، نو دا زما عزتمندو زندگی نه ده، دا شرمندگی ده.